ناکار فتنه برا روانی لکه د شپې تکه توره تیاره پته به هم نه لګي څومره لوی فتنې دي والله که یو سړي سره لس شل روپۍ په جیب کې دي نو هغه په یو لاره تلی نشي موبایل جیب کې نشي ګرځولی د یاري وایي څوک به یې رانهوالي قاتل ته دا پته نشته چې دا مقتول مې په څه کې مړ کړی مقتول ته دا پته نشته چې زما جرم څه و زه په څه کې وجلی ما خلق د یو بل نه پریشانه دی دنیا په خلقو باندې تنګه شوې ده د دې فتنو علاج چې دی الله الله هغه دی کتاب الله اما انها ستكون فتنه قلتم ما المخرج منها يا رسول الله قال کتاب الله دا الله نبی وی خبردار په خلقو کې به فتنې شروع شي حضرت علی وی ما ورته ویل چې دا الله رسول د دې فتنو نه د خلاصي لار صدا دا الله نبی وی د دې ټولو فتنو نه د خلاصي لار د الله کتاب دی نن موږ ځکه فتنو نه خلاصي کتاب الله مونږ پرې خېره وړو وړو بچو ته چې سمات لزا سپاره وایا جمعات لزا سبق وایا نه پوهیږي نو ځکه جمعات لزي چې پوهیږي نو هغه ته چرته جمعات کې کېنوه هغه تاسو ته قصه یاد ده که نه هغه د چا خره و جمعات ته چې راغلی وه انو استادو ته ګیله وکړه چې هلکه پلانیه دا خره د کلکه تړه دا جمعات له راځي چې راخلاصه شي کابل وله نو هغه ورته استاد جي دا زما خره نه پوهېږي ځکه جومات له راځي که نه چې زه پوهېږم نو زه تاسو چېرته راغلی یم جومات ته چې نه پوهېږي نو هغه موږ جومات ته رالېږو هله زه ورشه استاد به درته سبق وایي پوهېږي چې کور کې ورانې کښې راشه چې جومات کې کښېنې لږ خو به اخلاص یو که او د دیاړۍ نه دی د مزدورۍ نه دی د کار نه دی د کسب نه نو جومات ته یې ولېږو چې هغه شته جومات هم پرې پلي او چې کوم پوهېږي نو به ته نه ګورې په جومات کې ګړۍ را سره ده بس فکس د ژمي ټایم له به راشو یو نه منټ مخکې او نه یو منټ وروسته بیا انتظار کوو بیا به ګورو چې استاد راغی که رانغی هله شا به ناوخته کېږي دومره په فکس خلک جنازه ته هم نه ودرېږي لکه چې جمعې ته موږ ودرېږو ولې چې موږ یو چې ناوخته نه شي کالوار دی د خلکو او چې کله سلام وګرځو نو بیا تختو بیا نه ویو چې دا قرآن هم زموږ د رب کتاب دی ما نه به الله د دې تپوس نه کوي چې تا د قرآن له حق ورکړی و که نه دې ته کېناستلی وې که نه مسلمانانو دا یو موقع ده مبارکه میاشت ده او په مبارک ځای کې د قرآن د مبارک کتاب درس کېږي کوشش وکړئ د قرآن په درس کې کښېنئ دا موقع ده نن بیا به د مرګ نه پس ډېر ارمانونه کوو لاس به مروړو خو بیا دنیا ته راتلل نه کېږي نن را سره موقع شته راځئ چې د خپل رب سره تعلق جوړ کړو ما ویل چې دا مبارکه میاشت د دې برکت الله د قرآن په وجه دې له ورکړی دی نو طالب هم الله عزت درکړي چې ته قرآن ته کښېنې او که قرآن دې پرېښوده ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله په هدایت پسې بړون شي او لاړ به شي تباه به شي ذلیله به شي الله دې زموږ مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي او الله دې د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین